जी کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ دې ټیم کې موږ سره موجود دی حاجی خانزاده صاحب چې د فروټ منډی بټ مارکیټ ورسره د ګوړ منډی د هغې نمایندګي هم کوي. موږ هغوی له نن راغلي یو د هغوی خپل ځای ته فلسطین باره کې چې کوم د بربریت شروع دی، فلسطین کې چې کوم زموږ مسلمانانو سره ظلم کیږي د هغې حوالې سره به د دوی نه مونږ موقف اخلو، د دوی خیالات به مونږ ګورو او دوی به د هغې باره کې هم خپل اظهار خیالات کوي چې حکمرانو له څه پکار دی. د اسرائیل پروډکټس چې زموږ په پاکستان کې ملاویږي آیا د دې بندول پکار دی؟ آیا په فلسطین کې چې را کوم ظلم شروع دی دا روا دی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د مومن ویلفیر مومنټ پریزیډنټ په حیثیت باندې او د نیو ګرین مارکیټ او ملقا چې کوم ورسره مارکیټونه د هغې د صدر په حیثیت باندې زه د تمام عالمي برادرۍ ته دا یو درخواست کوو، یو سوال کوو، یو منت کوو چې تاسو نه هغه د انسانیت هغه هر څه ولې هیر شلو چې کوم ظلم په فلسطین کې روان دی دا صرف د مسلم امه پرېږده چې تمام عالمي برادري دي په دې باندې د انسانیت خلاف دا یو لوی سازش دی او د یهودیانو خلاف هم دا یو لوی سازش دی چې کله دا کوم ظلم بربریت او دا کوم زیاتې نتنیاهو او د هغه همنوا چې کوم خلک دغه دي کسان دي هغه چې کوم کردار ادا کوي نو د یهودیانو خلاف په تمامه دنیا کې په هر مذهب والا صرف د انسانیت پر روح سره چې کوم دی یو نوی لهر راوچتېږي چې کوم انتها حد ته رسېدلی دی او دومره انتهایي نفرت پیدا شوی دی د ظلم په وجه باندې بلکې دې له د دې ټول عالمي برادرۍ له دا پکار ده چې دې کې کردار ادا کړي او د دې مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي چې دوی دا کوم امداد په دې ذریعه باندې رسوي. نو مسلم امه خو دې په تمام ملکونه چې کوم دي دا ټول د چې کوم دی د دوی په مصنوعاتو باندې پابندي ولګوي او دا یو معمولي کردار دی چې دوی په پابندي ولګوي. حالان کې دی چې کوم ظلم کوي نو دا د تمام انسانیت دپاره چې کوم دی یو ډېر زیات د بدترین مثال دی او کوم حالات چې موجوده وخت سره دي نو زه دا وایم چې دی له اقوام متحده دې په دې باندې غور وکړي او دا دې حل کړي. د دې نه علاوه زموږ په تمامه دنیا کې چې کوم نتنیاهو خپل یو روب جمعوي او هغه د انسانیت قتل یې روان کړی، قتل عام یې روان کړی دی نو دا نسل کشي چې کوم دی دا د راتلونکي وخت د انجام نه دې ځان خبر کړي چې دې به انجام څه وي بلکې د دې به انجام ځان له د نتنیاهو نه دی تمام یهودیانو ته به د دې نقصان رسي. تمامه دنیا کې یهودیان غیر محفوظه کړه ولې چې دی په کوم انسانانو باندې ظلم کوي د انسانیت په روح سره چې کوم دی دغه ظلم څوک هم نشي برداشت کولی که هغه یهودي دی که هغه هر مذهب والا که هغه مسلمان دی نو دا نشي برداشت کولی داسې ظلم، داسې قتل عام د ماشومانو، داسې بمباري، دا کوم څیزونه چې دا نتنیاهو کوم کردار ادا کوي دا تمام عالمي برادرۍ دپاره د یو علمیه صورت اختیار کړی دی او په دې کې چې کردار ادا نه کړي نو د عالمي برادرۍ او د اقوام متحده هېڅ حیثیت نه پاتې کېږي. یو طرف ته چې اجي صاحب وکتي شي نو که فرض کا د یو غنټې لپاره فیسبوک نیټ دا بند شي نو ټول مسلمانان پرې اوچتېږي، ټول عوام پرې اوچتېږي او په فلسطین کې چې کوم ظلم شروع دی په هغې باندې اعلی حکمران هم خاموشه دي. هغې باره کې تاسو څه وایئ؟ جی زه به دا ووایم که چېرته په کوم ملک کې کوم ګورمنټ وي هغه مسلم ګورمنټ وي او هغه خپل کردار نه ادا کوي نو دا د دغه عوامو او دغه مسلمانانو د نمایندګۍ اهل نه دي. دوی قابل د دې نه دي چې د دې قوم نمایندګي وکړي، استعفا دې ورکړي. که استعفا نشي ورکولی خپل کردار دې پابندي دې ولګوي دوی په مصنوعاتو باندې او که دا نشي کولی نو زه وایم چې تمام عالمي برادرۍ ته زما دا ریکویسټ دی، دا درخواست دی چې امداد ورکړي فلسطین له او د نتنیاهو خلاف چې کوم دی یو ځای شئ، متحد شئ چې بل داسې ظالم نه پیدا کړي چې په انسانیت باندې داسې ظلم نه کېږي بیا په داسې زنانو په ماشومانو او حتی دا چې
زوی په هم په دې کې بوډاګان هم څه دي هغه چې کوم دی قتلیام یې روان کړی دی نو نتنیاهو د خپل ځان دپاره یو اور کري یهودیانو دپاره یو نوی دا کولاوی چې هغه د تمام یهودیانو دپاره د غیر محفوظ کېدو دپاره دا کردار دی ادا کوي لګیا دی یو خوا چې وکتی شي نو مسلمان ملک دی دونه ظلم پې یو داسې ملک شروع کړی دی چې د هغه هیڅ حیثیت نشته دی د هغې خلاف یو مسلمان ملک چې کوم دی نو هغوی سره د یووالي دونه اظهار نه کوي چې څونه زموږ د پاکستان عوام بیا هم لګیا دي د ریلیانو په شکل کې هغوی سره د یکجهتۍ اظهار کوي خو حکمران د هغوی سپورټ هم نه کوي څه وایي زه د پاکستان څه چې د تمامه دنیا د مسلمانانو ملکونو خصوصا تاجرانو ته دا درخواست کوم چې د دوی د هر قسم مصنوعات دی پابندي دې پرې ولګوي نه د اخیستو او نه د خرڅولو چې کوم دی څه کوشش کوي او د دې پاکستان د عوامو او خاص کر د ورلډ چې کوم بین الاقوامي سطح باندې مسلمانان ملکونه دي سربراہ کانفرنس دې خلاف د کانفرنس راوغوښتلی شي او په دې کې د کردار ادا کولو دپاره چې کوم دی څه قوانین دې پاس کړي چې یو داسې ظالم چې هغه یو معمولي غیر قانوني ملک دی قابضین دي قابضین چې کوم دی اوس راپاسېږي او انسانیت قتل کوي مسلمان په حیثیت خو یو طرف ته ظلم دی خو په حیثیت د انسان چې کوم دی کوم دا ظلم او بربریت روان دی نو زه یم چې دا څوک ځناور هم نه قتل کوي چې کوم ډیول باندې دا قتلیام دی نتنیاهو خو دی د خپل انجام نه دی خبر چې د به انجام څه وي او دی به په کوم ځای کې مردارېږي د قیامت علاماتو کې نه راځي چې په مسجد اقصی شهیده شوه او دا خبره په قرآن مجید کې هم راغلی ده چې د قیامت علاماتو کې به یو غټ علامت دا وي زه به دا ویم چې د قیامت علامات خو یو د دې نه زیات واضحه دا دي چې موږ بې حسه شو بې ضمیره شو زموږ سوچونه چې کوم دی هغه همدردیان زموږ د زړونو نه ووتلې دا د قیامت علامه نه ده چې زموږ د تمام مسلمان او تمام انسانیت د زړه نه هغه همدردي لاړه ختمه شوه چې کوم دی انسان د قتل په وخت کې کوم دی د زړه رایه به چا ښکاره کوله کوم ظلم خلاف به کوم اواز اوچتاو هغه اواز هغه دغه ضمیر کم خوا لاړو هغه د انسانیت هغه چې کوم عالمي برادرۍ کې به دوی د ورلډ رول چې کوم هغه رولز کم خوا لاړ نو د دې چې څه اقدامات نه کېږي نو دا د قیامت لویه علامه ده چې مونږ بې ضمیره شو بې اوازه شو بې سوژه شو موږ په د ظلم خلاف چې اواز نه شو اوچتولی نو دا زموږ دپاره چې کوم دی موږ ژوندي نه یو بیا ژوندي قومونه چې کوم دی هغه د هر ظلم خلاف اواز اوچتوي د هر ظلم خلاف راوچتېږي تاجر برادري د خپل کردار ادا کړي حکومت په خپله سطح باندې چې کوم دی په هغه لیول باندې سفارتي طریقه باندې چې کوم دی د اسرائیلو خلاف اواز اوچت کړي پارلیمنت د دې خلاف چې کوم دی کوم اقدامات دی هغه دې وکړي او داسې چې کوم دی اقوام متحده د دې خلاف اقدامات وکړي په اسرائیل دې مکمل پابندي ولګي او دې کې چې کوم جنګجو دي هغه ظالم دي هغه د هلاکو خان د چنګیز خان او د نازیانو هغه زوړ ظلمونه